دې وخت کې موږ موجود یو د جمعیت علماء اسلام د پېښور له طرف نه چې د دوی په 9 مئی حوالې سره نن جلسه ایښې ده په دلزاک روډ باندې د 8 فروری د انتخاباتو عوامي مینډیټ چې د هغې یعنی د غلا کولو کوشش شوی دی. نن دوی جلسه په دلزاک روډ باندې دا راته وویل چې کومه تیر شوي 9 مئی باندې د مخالف سیاسي پارټۍ له طرف نه په پورا پاکستان کې په سرکاري املاکو ته نسخان رسول چې هغه د 9 مئی ورځ وه او هغه نننۍ ورځ وه هغه دوی سرکاري سطح باندې منع وکړله. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د جمعیت علماء اسلام یو ادنه کارکون یم. د مولانا صاحب چې نن کومه 9 مئی باندې دا دغه کړی جلسه کړې ده د عوامي اسمبلی په نوم باندې، نو دا په 8 فروری چې کوم الیکشن شوی دی د هغې باندې جعلي مینډیټ زموږ په دغه باندې ډاکا چلو باندې شوی دی. بل 9 مئی چې کوم واقع شوی ده هغه خو هغه وخت کې ټولو سیاسي جماعتونو مولانا صاحب هم د هغې مذمت کړی دی چې دا څیز نو پکار، بلکې موږ هم وایو ځکه هغه په ملک ته نقصان ور رسولو باندې کړی دی، بلکې هغه واقع ته هغې ته دهشتګردي موږ وایو لکه نو پکار د ملک دغه سره نو پکار. نن چې کم دغه دی دا خو موږ خپل په 8 فروری چې کوم الیکشن شوی دی په هغې کې زموږ کم مینډیټ چوري شوی دی د هغې حوالې سره موږ دا کړی دی. دې وخت کې د جمعیت علماء اسلام نور هم ما سره کارکنان موجود دي چې د هغې سره به هم خبره کوو. دا راته ووایي چې د جمعیت علماء اسلام دغه نننۍ جلسه د 9 مئی حوالې سره ده او دوی وایي چې کوم تیر شوي انتخابات دا جعلي دي. به هکله تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو زه تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او ستاسو د حال احوال تپوس نه پس زه دا وایم چې په 8 فروری باندې چې کوم الیکشن شوی و د هغې موږ چې کوم دی بھرپور مذمت کوو او د هغه موږ بالکل نه منو. هغه الیکشن د هغه چې کوم مینډیټ ته زموږ په هغې باندې ډاکه اچولی شوې ده مولانا صاحب د هغې خلاف روتې دي. انشاءالله مولانا صاحب چې څه وایي انشاءالله موږ به پرې لبیک وایو او هر څه ته موږ تیار یو او باقاعده چې مولانا صاحب وایي چې ټول پاکستان بند کې انشاءالله ټول پاکستان بم بندو انشاءالله. دا خو له KPK را KPK څه ته وایي انشاءالله سو بلوچستان بم بندو کراچۍ بم بندو اسلام آباد بندو انشاءالله. د دې نه پس زموږ رخ انشاءالله د اسلام آباد طرف ته دی انشاءالله. دا ټول پاکستان بم بندو که چېرې د مولانا صاحب خبرې ونه منلې شوې که مولانا صاحب خبرې ومنلې شوې او بیا مولانا صاحب موږ ته څه حکم و انشاءالله موږ به په هغې باندې چلیږو. که چېرته انتخابات دوباره حکومت وکړي نو آیا د دې باندې زیاتو پیسو د لګولو چې کوم خرچه ده د حکومت د طرفه پې کوم چې خرچه کېږي آیا دا به زیاتې نه وي د عوام سره؟ بالکل دا خو هم جی زیاتې دی که نه چې د عوامو چې کوم زموږ د جمعیت علماء اسلام کوم مینډیټ ته په هغې باندې ډاکه اچولې شوې ده نو دا هم زیاتې دی جی. او تاسو جی وګورئ که نه چې مختلف په پاکستان کې زیاتی کېږي که نه جی نو د دې حوالې سره که زه تاسو ته دا ووایم چې دا به هېڅ زیاتي نه ځکه چې عوامو کومه فیصله کړې ده که نه جی دا 8 فروری په حوالې سره د جمعیت علماء اسلام په حق کې او د نورو جماعتونو د نورو خپلو جماعتونو په حق کې فیصله کړې ده. خو بهرحال موږ د جمعیت علماء اسلام په حق کې تاسو چې کومه خبره وکړه چې دا به زیاتي وي دا دغه سره خزانه سره یعنی د پاکستان چې کوم خزانه ده د هغې نه نور پیسې چې کوم دی په الیکشن باندې لګولی شي موږ دا نه وایو جی چې بیا چې کوم دی دغه وشي او باقاعده چې را کوم الیکشن شوی دی فارم 47 او فارم 45 ته بیا راواغېستلی شي او هغه چې کوم دی وګورو هغې ته موږ دا خواست کوو چې هغه واپس وګوري او په هغې باندې فیصله وکړي. هغې کې جی دی هغې رد و بدل راوستلی زه به څه ویم جی خو فوج پکې رد و بدل راوستلی د دې قوم چې کوم دی د دې زه به تاسو ته ویم چې د پاکستان تر ټولو نه زیات نقصان ورکوونکی فوج دی. ټول نقصان زما محترم وروره ټول پاکستان ته چې کوم نقصان ورکړی شوي دا ورته فوج ورکړی دی او موږ د فوج هم خلاف یو. د فوج چې کوم دی د پیله نه فوج خلاف یو د هغې نه پس چې کوم دی بیا د سیاسي او د هغې نه پس چې کوم دی بیا د حکمرانانو خلاف یو. پیله د فوج یو فوج که چېرې دا نه غوسته نو دا حکومت به په موږ باندې نه راته خو دا فوج غوسته را نو ځکه د حکومت چې کوم دی په پاکستان باندې راغلی دی. ډېره مننه خوشحاله اوسئ مهرباني. علماء اسلام
ټول ذمہداران پدې کې د مرکزی قائدین او د څلور واړه صوبو MNA-ګان MP-ګان هم په سټیج باندې موجود دي. دا د عوامي سمندر چې تاسو ته د زما په شاخکاری د جمعیت علماء اسلام د مختلفو ښارونو نه راغلي کارکنان چې په پېښور کې په دلزاک روډ باندې موجود دي. وحید ګل کیمرامین سره رمضان شینواری، پیام خیبر، پېښور. ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।